په د یمن کې یو سړی و اسود انسی نوم دا ظالم را پاسه نبوت دعوی وکړه ویزه پیغمبر یم لکه خدای دې غرق ته څوک چې نبوت دعوه او یې باقاعده ما ته فرشتې وحي روړي دروغجن ډېر غټ کذاب د شهرت شوقي و د مشرۍ شوقي و په شهرت یې پسې طریقې مونتی نه شو نو دا طریقې اپنا وکړه نو خلکو ته یې وویل چې یاره زه به دا یمن والا خلک خپل دین ته څنګه راواړم چې په ما ایمان راوړي خلک ورته وایي دا علما خپل دین ته راواړوه چې دا علما ستا په طریقه باندې روان شي بس ټول خلک به ستا په دین روان وي دې وخت کې په دې عالمانو کې لوی عالم څوک دی او ورته ابو مسلم خولاني ډېر لوی عالم دا سړی کو د خپل دین ته راواړو نو بس بیا دې مزید ابو مسلم خولاني صاحب د رسول الله عاشق و جلیل القدر تابعی و او ډېر مضبوط مسلمان او د مضبوط ایمان خاوند و د خپل دربار ته راوغوښت امام ذهبي صاحب په سیر اعلام النبلاء کې دا مکالمه را نقل کړې ده وی اسود انسی ورته وی چې اتؤمنو برسول الله و امام الانبیاء علیہ السلام د مدنی پر رسول ایمان وروړي هغه ورته الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله زه د پیغمبر امتی مو زما پیغمبر وی زه ټیک شو وی په ما وسره ایمان وروړي دی ورته زه کولم زما وګونه کار نه دا په ناشنا طریقې سره خندا کول وی زما وګونه کار نه کې ستا خبره مې ونه لري بیا ورته په محمد رسول الله ایمان وروړي وی انا اؤمن برسول الله دا امتیم په پیغمبر پاک ایمان وروړم وی په ما وسره ایمان وروړي اسود انسی وی زما وګونه کار نه کې ستا خبره نه وره په درېمه پیره وته بیا وی او زه د الله پر رسول ایمان وروړم وی په ما وسره ایمان وروړي وی کولم وګونه مې کار نه کوي وروړه هغه داسې د اور په شان سور کو ځان ته په غوسه کې امرګرو ته وی دې سړي خو زما ډېره بې عزتي وکړه زه خو یې بلکې د خندا لوښی کړم هغه ورته یاره چې ته خو داسې بې عزته کړې خپلو حوارینو ورته وایي چې د بڼې نه یې سپک کړې دله خو داسې سزا ورکړه چې نشانه د عبرت جوړ شي تر قیامته پورې وی ګورم وسره خپې لاسې وله وتړل خشا کې راغونډ کو داسې د دنیا خشا او اور یې بل کو په هغې کې د اور غړمبړې دي او دلې دا خپې لاس وتړه او څنګه چې ابراهیم علیه السلام نمروز اور ته ویشتو دقه رنګې دې پټال کې نو د اور د منځ ته اور ویشت او دی په دې انتظار و چې دی به پکوړه شوي ملګرو یې دله دا سزا پکار وه چې بیا ستا مخکې خلک داسې جرأت نه کوي او داسې خندا در پسې نه کوي تاسو به خدای یقین وکړئ امام ذهبي صاحب د صحیح سند سره دا واقعه نقل کړې ده دروغ پکې نشته ګوره ښه او امام ذهبي صاحب د علما کرام پیژني چې هغه خو خبره نه لیکي مضبوطه خبره لیکي وی دا اور مړ شو څو ګنټې بلو وی چې مړ شو نو دا سړی پکې جګ جوړ ناست د لاس هغه پولې سوځېدلي وو ده ته اور د ذرې برابر نقصان نه رسول نعرة تكبير الله أكبر نعرة تكبير الله أكبر أجدار ختم نبوات زنده باد أجدار ختم نبوات زنده باد دې رو باسه د اور نه خپل ملګري حوارین دی اسود انسی کذاب ته وایي چې ظالمه دا سړی خو په اور هم نه سوځي او د خو ستا د دین او ستا د دروغو دعوه نستنابود کړه د دې لانجې نه ځان خلاص کړه او دې څنګه ځان خلاص کړم وجلی نه شم اور ورته څه نه وایي ده سره څه وکړم وی ښه طریقه ده د جلاوطنۍ که بس وی بس د یمن صنعا نه نو د ده په اختیار کې خو څه نه وه نو د هغې نه روباس نو ده سوچ وکړه چې په دنیا کې کائنات کې دی کې د ټول نه خوږ ځای دی وخت کې د رسول الله ښار د مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم سیدې د هغې الله را اومنته او سیده مدینې ته راغی او دا وخت کې د ابوبکر صدیق صاحب حکومت چلېده خلافت ځکه رسول الله نوې نوې دنیا ته تشریف وړی دې مسجد نبوي ته لاړو په نفلو ودرېدو ابوبکر صاحب دې دورو ابوبکر صاحب دا وخت کې مسجد کې نو حضرت عمر صاحب مسجد کې و حضرت عمر صاحب ډېر فراست والو حدیث کې راځي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نه یاره کوه دې ستا دې تندي ته وګورې ته اندازه ولګي دې څونه اوبو کې حضرت عمر صاحب ډېر ماهر سړی و ابه د خلکو د خدو خاله او د مخ د نښو نه پته لګوله نو چې ویې کته نو یمني ورته ښکاره شو ورته انت من الیمن یمن نه راغلی او جي ویلته یو واقعه شوې ده چې الله رب العزت په دې امت کې د ابراهیم علیه السلام سنت را جمدي کړی دی دا واقعه صحیح ده وی بالکل صحیح دی اورېدلې دا واقعه شوې ده بل حضرت عمر صاحب ورته داسې نه کتل
وی داسې ښکاري چې تم دغه کس ابو مسلم خولاني اصل ښکته کو او جی الحمدلله الله پاک زمانه دا خدمت اخیستی دی بس د عمر صاحب دالې چې کولو کړې ورته غاړه وته ځان ته راځي کو کله په مخ کولې او کله په سترګو ښکلې او دا بار بار وی الله شکر دی چې هغه هسته سره د ملو کړم چې د کومې هسته په برکت باندې الله پاک د ابراهیم علیه السلام سنت په دې امت کې دوباره جمع کړه او بیا ابوبکر صاحب له ودا ته تعارف وکړ ابوبکر صاحب سری سره راجوخ کو او به منځ کې کېنه یو طرف ته عمر بل طرف ته ابوبکر رضی الله عنهما او دې په منځ کې ناشته او څوک ول په مخ لا سره کاږي او څوک خلیا یو الپی جوړ او بار بار د الله شکر وباسي چې دا عظیمه هستی ده چې الله د په وجه باندې د ابراهیم علیه السلام سنت په دې امت کې راجم نکړو ختم نبوت دا عقیده دونه مبارک او عظیمه عقیده د عزت مند دا ګپ مګړه دا ډېر لوی عقیده